بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله مولانا العظيم. د دو فریقو کامیابو فریقو چې سابقونو او دارنګې اصحاب الیمینو داغه ذکر الله پاک وکړه. اوس آخری ډله چې هغه اصحاب الشمال بدبخته خلق دی د هغې ذکر الله رب العزت کوي. نو فرمایي و اصحاب الشمال ګس لاس والا خلق چې دی ګس لاس والا خلق چې هغوی به د الله د عرش ګس طرف ته ناست دي. هغوی ته به عملنامه په ګس لاس باندې میلاویږي. هغوی په عالم امثال کې د حضرت آدم علی نبینا علیه السلام ګس طرف ته چې کوم ناس خلق دی دا درې واڼه د اصحاب الشمال مصداق دی. ما اصحاب الشمال ته څه خبرې دا کم بدبخته خلق دی. د دې معنا دا ده ته څه خبرې دا د ګس لاس والا خلق دا کم قسم بدبخته خلق دی. فی سموم و حمیم دا بدقسمته به په هغه اور بیلوګي کې وي. سموم هغه باریک اور ته وایي، باریک اور ته چې هغه د انسان په دې مساماتو کې ننوځي. مسامات دا ستاسو په دې بدن باندې چې دا ویښته دي د دې هر ویښته سره دلته سوم دی، سوم لکه رستنې د سوم په شان. دا ستاسو بدن نه چې دا خوله را روانه شي په کوم ځای باندې روځي. نو دقه مساماتو کې به ننوځي، په دغې مساماتو کې نو سموم ورته وایي. او وحمیم ای به دوی په ګرمو اوبو کې یو طرف ته ګرم اور بیلوګي او بل طرف ته ګرمي اوبه لکه موږ چې قرآن وایي یطوفون بینها و بین حمیم آن. دې سموم او جهنم د اور او د ګرمو اوبو په منځ کې به دوی له چکرې ورکولی کېږي. و ظل من یحموم ای به دا بدقسمته په هغه سورو کې د لوګي نه د جهنم نه چې کوم لوګی اوچتېږي هغه دون او لوګی دا به د دوی دپاره سوري. په سوري کې دوه لویې فایدې دي. یو لویه فایده دا ده چې دا د سختې ګرمۍ نه سړی خلاصوي او سړي ته راحت او یخوالی ورکوي په بدن کې. او دویم سوری چې نو دا معزز او مکرم په دې معنا باندې چې دا سړي ته حسن منظر ورکوي. ښایسته آبادي ده، ښایسته سفر دی، ښایسته اونې دي او د هغې لاندې سوری دی نو حسن منظر چې څه ته وایي. نو قرآن او فرمایل چې د جهنمیانو دا سوری چې د لوګي نه دی د کې به دا دواړه اعلی ترین صفتونه معدومي نه وي. لا بارد ولا کریم نه دغه سوری به نه یخي چې دوی د جهنم د تپونو نه بچ کی، ولا کریم او نه به دا سامان د عزتی
بلکې دا بریږي بعزتۍ ساماني انهم کانوا قبل ذلک مترفین. سوال پیدا شو دا دومره بدقسمتی دوی تر سنه راله او دا دومره ناکاره او بدترین عذاب دوی ته په جهنم کې ولې میلاویږي؟ اخر د دوی کومه عقیده وه، د دوی کوم عملو؟ انهم کانوا قبل ذلک مترفین. انهم دا اصحاب الشمال چې دي ودوی کانو ودوی قبل ذالک مخکې د دینه په دنیا کې مترفین خوشحال ناجائزه خوشحالی کوونکي. مترفین د مطرب جمع ده او مطرب هغه چاته وایي چې په دې نعمتونو کې ډوبي او د نعمتونو د ډوبوالي د وجې نه په دې باندې برنګېخته شوی چې د الله نه انکار وکړي او د الله د پیغمبر نه انکار وکړي او د الله د شریعت نه انکار وکړي او د هر حق او صداقت نه انکار وکړي. وکانوا یصرون علی الحنس العظیم. او دا بدقسمته شمال والا وکانو یصرون او دوی په دنیا کې همیشوالی به کو، ضد به کو او ټینګېدل به علی الحنس العظیم په هغه ګناه لویه باندې. د یصرون معنا دا ده ضد به کو، ضدیانو. موږ به څوک د دې نه واړئ، د دې عقیدې او د دې عمل نه به موږ څوک واړئ. دا کلک شوي په دې باندې. او د حنس عظیم، حنس ګناه ته وایي، عظیم غټ ته وایي. غټه ګناه شرک او کفر دی. لویه ګناه په ګناهونو کې شرک او کفر دی. نو معنا دا ده چې دا اصحاب الشمال په شرک او په کفر باندې ضد کو چې د ده خبره خو سره نه منم، دته ګوره دا ماته اوس خبرې کوي. وکانو یقولون او دا بدقسمته شمالیان یقولون داسې به ویل اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون وآباؤنا الاولون. او دا بدقسمته ویل بدوی په دنیا کې اذا متنا آیا کله چې منګه شو مړه، وکنا ترابا او شو منګه خاورې، وعظاما او وډوکي، اینا لمبعوثون ای منګ به بیا راپورته کېدی شو، وآباؤنا الاولون او پلاران ډوبني زمونږ هغه پخواني پلاران چې تیر شوي دي او په خاورو کې خاوري شوي دي اډوکي، اب هم راسره پورته کېږي. جواب قل اوایا پیغمبره دی منکرینو د آخرت ته ان الاولین والآخرین یقینا ډومبني او رستني، یعنی ډومبني یعنی پلاران او نیکونه ستاسو او آخرین تاسو ستاسو بچوړي چې کوم رستو را روان دي لمجموعون الی میقات یوم معلوم. خامخا به را جمع کولی کېږي هغه وخت د ورځې معلومې ته، وقت د ورځې معلومې ته چې معلومه ده عند الله، الله ته معلومه ده، ما ته ته خو نه معلومه. لا یجلیها لوقتها الا هو. ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. ثم انکم پس تاگینا یقینا تاسو ایها الضالون اے خطا شو گمراہانو، المکذبون اے لوی دروغ جنو، لآکلون من شجر من زقوم خریبا دا غونی د زقومنا، فمالئون منها البطون پر ډکوي بار دینا خپلو خېټو لرا، فشاربون علیه من الحمیم پس کوي به تاسو د بره د دې یعنی په دې زقوم د بره من حمیم د ګرمې اوبونه څنګه به اسکئ، وشاربون شرب الهیم سکئ به دې لرا په شان د هغې تږي اوښ باندې. هیم معنا الابل العطاش، هغه اوښ چې تږي
او دا خبره به کوم او ورته وایي هذا نزلهم یوم الدین، فرشتې به ورته وایي دا میلمستیا ستاسو په ورځ د قیامت، دا میلمستیا مبارک، دا ستاسو میلمستیا ده. دا څوک چې د الله په دین پورې ټوکې وکړي نو په قیامت کې جزا من جنس العمل ده، نو فرشتې او الله به ورپورې ټوکې کوي. دا پس د هغې نه یقینا تاسو ای ګمراهانو، نو زوالون د زوال جمع ده او زوال په معنا د خطا باندې راځي، د بېلارې باندې راځي، د ګمراه باندې راځي. نو ای ګمراهانو چې تاسو نه د اسلام لار ورکه شوې وه، ای دروغجنو چې تاسو به د الله په پیغمبر او د الله په کتاب او د الله په شریعت دروغ ویل، لآکلون من شجر من زقوم، تاسو به خورئ، خامخایۍ به تاسو خوړونکي دغه ونې د زقوم نه. شجر ونې ته وایي او زقوم یو خاص قسم ونه ده، دا وایي په شام کې کیږي، دا دونه اوږدې اوږدې داسې اوږدې اوږدې پاڼې کوي. که تاسو کلی په دې چمنونو کې اوس داسې بوټي خلکو کرلي دي د لاس په شان پلنې پلنې لګوي، داسې اوږدې اوږدې. خو د زقوم دا نښه ده چې د یو پاڼه کې یو طرف به شیني، لکه دا پاڼه دا نیمه به شنی او نیمه به زیړی، دا زقوم دی، دا زهریله بوټی دی. او قرآن وایي دا د جهنم په ویښ کې راټوکېږي، فی اصل الجحیم شته قرآن کې که نه، د اصل الجحیم معنا دا ده د جهنم په کار او په ویښ کې دا راټوکېږي، په اور کې. مشرکانو به په دې پورې هم ټوکه کوله، وایي دی موږ د زقوم نه یری او وایي چې زقوم په جهنم کې راخیږي او د جهنم په ویښ کې راخیږي، وایي په اور کې شین بوټی کیدی شي. دې باندې مولانا شبیر احمد عثماني ګڼ دغه بل ځای پیش کړي دي چې په دې هندوستان کې داسې په چړیاګرونو کې داسې ونې دي چې هغې ته دړې راوړي او چاپېره ورته ډانډول، ستاسو کې ډانډول پېژنئ، ډانډول دې ته وایي چې دا ونه پرې منځ کې ولاړه ده، دا داسې به یو دا کېدې دا دړه بله به داسې کېدې، بله به داسې کېدې، بله به داسې کېدې، بیا اګرې پاسه به دیګ 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 دی داسې به ورسېدې ونې سره داسې ډانډول ورته موږ په پښتو کې وایو. دې ته بیا اور لګېدلی، دا ونې په منځ کې تکه شنه ولاړی او دا ونه په دې پایي او دا ونه ترقي په دې اور باندې خوري. مولانا شبیر احمد عثماني وایي. او دایم ویلي چې اور په یو ځای کې ډېر ولګي او دا اور زوړ شي او سخا شي، اور سخا شي، چینجي پکې کېږي، په هغه اور کې چینجي. نو چینجی حیوان نه دی او اور یې نه سیزي، ونه شنه ده او اور یې نه سیزي. او سمندل ورته وایي دی، مدارک لیکلي دي، سمندل یو حیوان دی په دې غرونو کې او هغې سرمن خلک وباسي او د هغې نه رومیال سازوي او کله چې هغه خیرن شي اور ته یې ور واچوه، انځه به په اوبو نه په اوبو نه پاکېږي، اور ته یې ور واچوه، خیرې به ته وسوځي، بیا یې راواله به ستا رومیال دی. سرمن ده که نه، اور یې ولې نه سیزي؟ نو موږ مشرک ته وایو ابو جهل ته چې ابو جهله چې دا شی نه اور نه سیزي، نو زقوم الله تعالی چې په دې جهنم کې راټکوي څنګه به وسوځي؟ او دا ابراهیم علیه السلام چې په اور کې پروت و ولې نه سیزه؟ چا دې اور ته ویل چې وی نه سیزي که نه؟ نو چې الله دې جهنم ته وایي چې دا زقومونه د ابو جهل دپاره ساتم، دا به نه سیزي، څنګه به وسیزي؟ نشي سیزلی. لآکلون من شجر من زقوم. او هغه دونه بدماش و چې کله کله به کور ته لاړل، ښځې ته به یې ویلې دغه راواله دا کجوري او دغه راواله دا کوچ، نه بیا راوړو دا خپل غونډګان به یې کېنول، هلکه خورئ، تمزقو تمزقو تمزقو، زقوم وخورئ زقوم وخورئ، دین محمد من یری صلی الله علیه وسلم، دین منګه محمد یری. دا زقوم دی ښه، دا کوچ او کجوري ډېر خوند کوي، خواږه او کوچ چې یو ځای شي نو ډېر خوند کوي. نو دې وجې نه وایي تمزقو تمزقو،
دین منگا محمد یری فمالئون منها البطون پس فمالئونا پر ڈکون کی بئی دا مجرمان منها دی زقومنا البطون خپلو خیٹو لرا دا اولگا و پیدون تواری شی چه دگا زهریله بوٹی با اخری دا خیٹ پیرا سی اوپر شیگی اس چکل دا اخری نو اور علتا دن نو لگید پا خیٹا کی زهریله بوٹی ہو نو سخت تند با پیراشی نو پشاربون علیہ من الحمیم پس کی با پا دے زقوم دا برا من الحمیمی دا گرمو بونا اور سنگ بیس کی پشاربون شرب الحیم پس کی با دیل را پشان دسکلو دتگی اوخ باندے دا ایلانڈا ترجمہ دا نور اصل کے دا پا دے دیر نور کی چی دا اوخان لاڑ شی او تگی وی نو پاگی او بیماری لگی دا سقاو بیماری آگئی تا ہوئی نو آگا چی سونو بسکینو نمڑی گی بیا او دا انسانانو بانیم دا بیماری لگی سقاو کرا سمندری پر خلبانی وروال اندگ تندن سڑی گی هذا نزلهم یوم الدین دام المستیا دار دی اصحاب الشمال پورز دا قیامت بانی دایم المستیا دا نحن خلقناکم فلولا تصدقون منگا پیدا کری دی تاسو لرا نحن خلقناکم اللہ فرمائی منگا پیدا کری دی تاسو لرا فلولا تصدقون پس تاسو ولی تصدیق او نسبت در اشتیاو نکوئی زمان خبری تا دخپل خالق خبری تب تا دروغ وائے افرائیتم ما تمنون پس خبر را کئی ما لرا افرائیتم ما نتاسو نگو رئی نچی تا او گوری نو خبر ورکی دا ترجمہ باللازم منگا کو افرائیتم اخبرونی خبر را کئی مالا ما تمنون اغا چی تاسو اچوئی پر رحمونو دخپلو میاندو کی دخپلو خزو پر رحمونو کی چی تاسو کمی اوبو اچوئی چی اگا نطفہ انسانی دا او مادہ انسانی دا انتم تخلقونہو آیا تاسو پیدا کوئی ددینا دا سی خکل انسان دا سی سترگی دا سی پوزا دا سی مخ دا سی وگونا دا سی سر دا سی لاسونا دا سی گوتی دا سی بندونا دا داغی یو ساس کی نا تاسو پیدا کوئی ام نحن الخالقون کنا منگا پیدا کون کیوں نحن قدرنا بینکم الموت منگا اندازہ کڑے دے منگا مقرر کڑے دے پمنستاسو کی مرگ لرا دا مرگم منگ مقرر کڑے چھ پلانے پا پلانی ٹیمو پلانے پا پلانی ٹیم بمری وما نحن بمسبوقین نئی منگا کمزوری کڑے شوی علا ان نبدل امثالکم پا دے خبر بانی کمزوری نوی چی بدل کو منگا ستاسو شکلونو لرا وننشئکم فی ما لا تعلمون او پیدا کو منگا تاسو را پاگ شکل کے چی تاسو نا پیجنئی تاو دینا نئی خبر کزو گوارم دا شکلونا بدل کم او پا بل شکل کے من پیدا کما دا سپو پا شکل کے دا خنزیران پا شکل کے من ساس کم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى یقیناً تاسو واقف کیا ہی پا پیدائش شروع بنی باندے خبر یہی چستاسو بنیاد دا کم زیدہ را گلے دے فلولا تذکرون ولی تاسو پن او نصیحت نقبل وی یو سڑے دا سی وی کنا چھے یبن الترابی وماکول ترابی غدن اے دا خاور زویا سبال خاور کی دن کے یبن الترابی اے دا خاور زویا یبن الترابی وماکول الترابی غدن تخو خوڑلے شوے دا خاوری سبائی دا خاوری خوری اکثر فإنک ماکول ومشروبی لگ پر اخفل عنانیت کی پر اخفل تکبر کی پر اخفل ازان تا خوخی کی لگ کمیو کا تخو خوڑلے شوے اسکلے شوے ستابارہ کے خدا لکلے شوی چو وہ پلانی تاریخ بانی بتا کپن دپن کی گی وہ قبر کوئی خودے کی گی من کان اولہو منن و آخرہو منیت آگا سڑے با سنگ زانتا گوتا اوچتا کی چون من دیگری نبودم چی داگا اول یو ساس کے دی پلیت اوبو دے
او آخر موت او مرګ دی. دا خبرې ځان ته کوم چې دا ژوند مې پرې برابري. تاسو یې اورئ ښه. دا قرآن ګورئ په دې نیت وایي چې زه پرې عمل کوم. دا یو خبره چې کوي دا قرآن ماته کوي او دا زما د دې لپاره ما درستۍ ما برابر سړی ما برابر انسان او د خدای وفادار بنده سازی دا قرآن منګه. ښه سوچ ورته کوئ. افرأیتم ما تحرسون، آیا پس خبر نه راکوئ مالا د هغې تخم نه چې تاسو یې کرئ. هغه تخم چې تاسو یې کرئ تاسو ماله د هغې نه خبر نه راکوئ. ته خو په جولۍ کې د جوارو او د غنمو او د وربشو دانې راوالي او نولي داسې او بیا یې په غویانو باندې او یا په ټیټر باندې والې په ځمکه کې بند کې ستا خو دا کارو. دا مخکې دې دانې له په دې ځمکه کې امانت ساتل او بیا هغه په داسې طریقه باندې د هغه اچول چې برت د هغې نه تیغ لاړ شي او لاندې د هغې نه چې کوم دی جړله لاړه شي. تاسو دا دانه راوباسئ نو په سر کې بیا دلته تیغ ایستلی او دلته بیا یې جړلی. دا عادت څنګه چې دا تیغ ځي داسې دا جړلی په ځمکه کېږي. دا کار چا وکړه دننه او دا بیا ځمکې نه چا راویسته او دا بیا څوک لګیا دی غټوي او دې له وږي څوک ورکوي. په وږي کې دننه دانې څوک اچوي او دا دانې یو شان داسې یو ځای ولې نه دي چې سپلای وي او دا ځان له دانه څنګه ده. او بیا دغه دانه چې ته کله وږې پوخ کې داسې ته دا دانه راکه او خورې خو دې ته هم لږ وګوره چې دې دپاره څنګه ځای کور ساز کړی و الله د دې د غټېدلو دپاره. دا د قدرت لاسونو څنګه کار کړی دی په دې یو وږي باندې چې شروع شي نو دا زبردست سبق دی. بیا نو وایي افرأیتم ما تحرسون، آیا خبر نه راکوئ ماله د هغه بیج او تخم نه تحرسون چې تاسو یې کرئ. اانتم تزرعونه، آیا تاسو کوئ دې لره ام نحن زارعون که نه منګه کوونکي یو د دې. دا فصل بیا زه کومه که تاسو یې کوئ. په دې دیر کې یو بدعي لفظ دی. هغه بدعي لفظ دا دی چې هغې وایي پیاز مې کړي دي. ما خو نه سخت کال شوتل کړی و، ما غنم کړي دي سخت کالې، جوار مې کړي و. ته ګوره دې خولې ته دې ګوره کولو ته وګوره. ما ورته ویله په ترجمو کې دا به وایي دا بدعي لفظ دی، کول د الله کار دی، کرل زما او ستا کار. داسې ووایه غنم مې کرلی دي، پیاز مې کرلی دي، جوار مې کرلی دي، وربشې مې کرلی دي. کرل وایه دا تا ته چا دا ښودل چې کړي دی، خولې ته دې ګوره کولو ته. تاسو بیا زما خبره بیا چې لاړئ دیر ته بیا خلکو ته غوږ کېدی عوامو ته. ځکه وایي قرآن دا زه دې ځای نه ویم، دې ځای نه دا باته معلومات دي چې افرأیتم ما تحرسون، خبر نه راکوئ ماله د هغې نه چې تاسو یې کرئ. انتم تزرعونه، آیا تاسو کوئ دې لره ام نحن زارعون که منګ یې کوو. منګه کړي دي. لو نشاء لجعلناه حطاما، که زمونږه خوښه شي او به ګرځو د شین فصل لره حطاما تک تور ریزې ریزې. باران به بند کړو اوبه به ترې بندې کړو. فظلتم تفکهون، نو او به ګرځئ تاسو افسوس کوونکي او خبرې سازوونکي. یاره خو ډېره خواري مې کړې وه، ټیټر مې راوستی او پټۍ مې اړولی و، سرې مې پکې اچولې وي او تخمونه مې اچولي او زرې زرې شوی ما او واښه مې ترې ټول کړي وو. دا خبرې به بیا کوئ او وایي به انا لمغرومون، یقینا منګه خو تاواني شو. اره ټیټر پیسې به راباندې تاوان شوې، تخم هم راباندې تاوان شو. بل نحن محرومون، داسې نه ده بلکې منګه چې کوم دی محرومه پاتې شو د دې د پیداوار نه. اوس به لا څه کوو او چې لا په دنیا کې عمران خاني الا منګه یو مولوي صاحب دی بل ورځ دوه بوجګې وړه راوړو ویل په 400 روپۍ مې راوړه. ویل اوري دا 4 دړۍ نه دي، اوس لکه 7 دړۍ وړه په 2400 روپۍ باندې کېږي. او یار پروت دی ځانه خبر نه دی چې څه کوي. نو خبره مې تاسو سره کوله چې دا قرآن داسې ویلي لو جعلناه که زمون خوښه شي لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون اینا لمغرومون، یقینا منګه خامخا تاواني شو. بل نحن داسې نه ده
تاوان په تندر مه لګوه، موږ د رزق نه محرومه شو، دانې مو نه شو. زما یو پټی دی، ما یو 24 من غنم بې هغې کول، نو هغې سږ کال یې څه کم 3 بوجګۍ کړي پوهېږې په دې باندې. او بل یو دی غټه موربر، هغې به ډېر زیات کول، نو هغې یو 15 منې دي که څو کړي. دې ځای کې زموږ پټی دی دلته وما کار دی مدرسې سره، هغې زما خیال دی هغې به همداسې یو 15 منه به هغې هم کړي. دا چې کله حکومت قوم ته بدنیته شي او دا قوم د حکومت ته بدنیته شي، الله دغسې کاتونه راولي. اوس په پاکستان کې پوره د کات خطر ده. ته خپلې دانې واله دې ځای نه وړاو چې پولیس دې نیسي او نیغ دې بوځي او دانې هم نه نالي. تاسو خبر یې پرې بازارونو کې اوس دا لوبه ده. ته غنم دې یو ځای نه بل ځای ته نه شي وړېږي، حکومت دې نیسي، ځکه چې یره ورسره پیدا شوي نو ستا د لاس امپراتوري او زما اوس په دې باندې دې حکومت چلوي. صبر وکړئ. 100% دوايانې ګرانې کړې، 100%. تا چې په 100 روپۍ کومه دوای اخیسته اوس په 170 روپۍ ویلې. پوهېږئ که نه په دې خبره؟ نو دا افرایتم الماء الذي تشربون، آیا پس خبر نه راکوئ ماله د اوبو هغې نه چې تاسې څښئ. دا کوم چې ته ګیلاس راډکې او څکې، د دې نه ماله خبر نه راکې، دا د کوم ځای نه را پیدا شوي دي. انتم انزلتموه من المزن، آیا تاسو نازلي کړي دي اوبو لره د وریځې نه. مزن مطلقې وریځې ته نه وایي، سپینې وریځې ته وایي. آیا تاسو نازلي کړي دي اوبو لره د وریځې نه، ام نحن المنزلون، که نه موږ نازلونکي یو. لو نشاء که زموږ خوښه شي جعلناه اجاجا، اوبه ګرځو د اوبو لره موږ ترخې، د سمندر د اوبو په شان. د سمندر په اوبه نه څکلی شي او نه د سمندر اوبه ونو له او بوټو له ورکولی شي او فصل له ورکولی شي. فجره ورته وایي په متحده اماراتو کې یو امارت دی او هر سمندر په غاړه باندې دی. هغې کې ما دونه لوی لوی باغونه ولیدل اوچ. ما د هغې تپوس وکړو او زه په هغې پوه شوم چې د پخوا نه به ډېر بارانونه الله تعالی په دغې خلکو باندې کول، نو په دې ځمکه کې دا مجاري الارض دی به په د اوبو په شړک راتلې، د سمندر اوبه به یې ځان ته نه پرېښودې، باغونه شنو. کله چې الله اوبه پرې بندې کړې، اگر سمندر اوبه په مجاریو کې روان شو لاړې باغونو کې دننه وچلېدلې. مالګه چې کوم بوټي ته واچي هغه وچېږي. که زمونږ خوښه شي اوبه ګرځو د اوبو لره اجاجن ترخې، انتهایی تروي. فلولا تشکرون، ولې زما د نعمتونو قدر نه کوئ. افرأیتم النار التي تورون، آیا پس خبر نه راکوئ ماله د اور هغې نه تورون چې تاسې بلوئ. دا ته چې کوم اور بلې ماله خبر نه راکې، دا د کوم ځای نه را پیدا شو. انتم انشأتم شجرتها، آیا تاسو پیدا کړې دا ونه د دې اور. هلکه دې اور ته ضمیر راځي که شجرتها، دا څنګه چل دی هلکه؟ دا څنګه ورته ضمیر د مؤنث راځي که د شجرتها کې ضمیر اور ته راځي دی. انتم انشأتم، آیا تاسو پیدا کړې دا شجرتها ونه د دې اور. ام نحن المنشئون، که نه موږ پیدا کوونکي یو. دا مؤنث سماعي دی. د کاپي پر اخري صفحه باندې په اخري پاڼه بس ختمه شوه، نو شاته پې بیا د مؤنثاتو سماعیو یو فهرست ورکړی، هغه بیا لږ وګورئ. نحنو جعلناها، موږ د دې اور نو پته ولګېده چې دا اور چې دی دا د اونې نه پیدا کېږي. حالانکه اور کې یو طرف ته اوبه دي او بل طرف ته پکې په اونه کې یو طرف ته اوبه بل طرف ته اور دی. دا اجتماع د متنافیینو ده. اجتماع د متنافیینو دا بنسبت ممکن طرف ته ما او تا ته. اجتماع د متنافیینو د الله رب العزت د طاقت نه بار نه ده. وګوره دا ده که نه، اجتماع النقیضین من آثار قدرت ربنا، یو شعر چا ویلی په دې کې چې دا اجتماع د متنافیانو دا زمونږ د رب د شان او د قدرت یو نښه ده چې دا ونه ده، یو طرف ته کې اوبه دي او بل طرف ته کې اور دی. دوه ونې دي
په عربو کې یو ته مرخ وایي او بل هم دقسې ونه ده، د هغې دوه څانګې به راوشوکې او داسې به یې کې بس بړک وکړي اور ولګي. پوهېږئ په دې باندې. دلته زمونږ په دې دای کې مولانا شبیر احمد عثماني وایي په دې بر صغیر کې بان ورته وایي، بان وایي هغې هغه هم داسې ځای کې د هغې څانګه راوالي بله باندې راکاږي اور ترې نه راوځي. نحنو جعلناها تذکرة من ګرځولی دی، منګه ګرځولی دی اور د دنیا لره تذکرة معنا یاداشو د پاره د اور د جهنم ومتاعا للمقوین او ګرځولی دا منګه سامان د پیدې د مسافرانو د پاره. یو طرف ته د دنیا اور سړی ته یاد د اور د آخرت کې او د جهنم د اور کوي. او حدیث کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل کہ دنیا دا اور د دې اوه برخې زیاتې یا د دې نم زیاتې د جهنم اور ګرم دی. صحابه فرمایل د الله پیغمبره دا اورم کافي دی د سېزلو دپاره. هغه ویل دا نه د دې اوه کرته او یا کرته زیات به هغه اور ګرمي د دې نه. لا تبقي ولا تذر، نه غوښه پرېږدي او نه هډوکي پرېږدي. لواحة للبشر، د انسان د دې کفرۍ نه دا سرمن لرې کوي. د څاروي د کفرۍ نه چا چې د سورو کار کړی چېرته څاروی لل کړی نو سر نه سرمن ایستا نو دې د دماغو د پاسه چې کوم ځای دا ته نشي لرکولی ته تا ته به هغه وخت پته ولګي. نو دا ځکه لواحة للبشر قرآن ویلی دی. او مقوین او متاع څه ته وایي؟ سامان د پیدې. ما یتمتع به ساعتا او د مسافران پیدا پیدېلي چې په شړو کې به خلک روانو په ځنګلو کې نو د شپې دا حیوانات روزي، زمري، شرمخان دا ماتول کوي. نو مسافرو به دو خبرو دپاره اور بلو، یا ځان به هم پې تودو، ځان له به یې پې خوراک هم تیارو، او د چې کوم ځای اور بلیږي هلته بیا مهلک شی نه ورځي. وایي هلته انسانان دي وبه هم خوري. هغوی د انسان نه هم یېرېږي که نه. فسبح باسم ربک العظیم، پس پاک بیانوه او پاک ګڼه نوم د خپل رب لوی، د خپل لوی رب پاکی بیانوه او هر وخت بیانوه. انشاءالله العزیز سبانه سبق آخری بیا دا درې واړه ډلې به دوباره ذکر کوي. یو ځل اجمالي ذکر شوي، بیا تفصیلي ذکر شوي، په آخرت کې د فضلکې او د نتیجې په احساس سره بیا درې واړه ذکر کوي. نتایج به ذکر کوي. سبانی سبق کې به د درې واړو د اصحاب الیمین، اصحاب الشمال او د سابقینو نتایج به ذکر کوي. سابقینو ته څه میلاو شو، اصحاب الیمین ته څه میلاو شو، او بدبختو اصحاب الشمال ته څه میلاو شو. دا به سبانه سبق کې انشاءالله العزیز. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خدای موږ د قرآن په اسرارو، لطایفو، ترجمو او باریکو باندې پوهه کړي. دې سره سره الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام دنیا خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمته یې الله تباهي کړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي. خدای زمونږ مشران کشران زنانه نارینه چې څونه وفات دي نو مسلمانانو ټول وبخښي، څونه بیماران دي نو مسلمانانو ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. خدایا زمونږ را جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کړي. خدای دا موږ د خیر یو قدم خیرې ستا د دین د اشاعت دپاره، د قرآن او سنت د خورولو دپاره، دې کې د اسلامي نظام د قایمولو دپاره خدای بهترین کارکنان پیدا کړي. خدای زمونږ په دې معمولي منډه کې خیر او برکات واچوي او دې په نتیجه کې پاکستان کې مکمل د شریعت نظام راولي. هغه د غیرت او د حیا نظام، د مینې او محبت نظام، د ورورولۍ نظام خدای راولي. دا د کفر نظام، دا د کافرانو نه پاتې شوی نظام خدای دې نه موږ راتو رات خلاص کړي. یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې